دا د علل علی ابن مدینی رحمہ اللہ او دارنگے 161 کی پیدا دے 234 کی دے وفات تے صفحہ دا 44 او دارنگے نمبر رقم دے 27 وی واصحاب زید بن ثابت الذین کانوا یاخذون عنہ ویفتون بفتواہ او دارنگے دے زید بن ثابت اصحاب مراد شاگردان دی الذین کانوا یاخذون عنہ چې هغه به چې دی سید ثابت نه اغست دلیل و یفتون بفتواه او دغه په فتوا باندې به فتوا ورکولا منهم بعض هغه نه هغه دی من لقیه چې هغه ملاقات زید بن ثابت سره کړ دی ومنهم بعض هغه دی من لم یلقاه چې زید بن ثابت سره ملاقات نه کړي 12 رجلا هغه 12 کسان دي نو ګوره دا وته علت خې چې 12 کسان ملاقات نه دي شي نو کوس یو سره ملاقات ثابتې نه ته په دې علت کې نسی دی 12 کسان کې نور بعض کسان دی هغه روایت اغسته نو کاغذ ذکر کې دا علت معلوم شي ټیک ته کاغذ ذکر نه کړي او ته نور به ذکر کوي نو دا 12 نور نشتی نو چې نشتی دا ته علت خلکان په دغه علت باندې محدث با رانی سي انسان لرا نمبر 1 څوک دی سعید بن مسیب سعید بن مسیب هغه عالم دی د مدینه چې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ داماد ته او دارنګ چې دی دا مشهور چې دی عالم دی د مدینه اور ابن زبیر دی وقبیس بن زویب دے خارجہ بن زید دے سلمان بن سلیمان بن یسار دے و ابان بن عثمان دے و عبیداللہ بن عبداللہ دے قاسم بن محمد دے سالم بن عبداللہ دے ابو بکر بن عبد الرحمن دے دا ټول و ابو سلمہ ابن عبد الرحمن دے طلحہ بن عبداللہ بن عوف دے نافع بن جبیر بن مطعم دے دا ټول کسان چې دي کنه دا د هغه دی بعض هغه دی چې د سره ملاقات نه کړي دا 12 کسان د ذکر کړو فاما من لقيه منهم اوس په دې کې چې چا ملاقات کړ دی چا سره زید بن ثابت سره وثبت عندنا لقاؤه او دی و امام علی بن مدینی وی چې دغه لقاء ملاقات زموږ په دې ثابت شوی دی هغه سعید بن مسیب دی سعید بن مسیب برای راس هسته اوس کده روایت کوي نو موږ وایو ولکه د علاوه نور کوي نو موږ بدل ته په علت کې نیسو اور ابن زبیر دی قبیس بن زویب دی خارجہ بن زید دی ابان بن عثمان دی اور سلیمان بن حسن دی کسانو یعنی مطلب د ملاقات سرم کړ دی ولم یثبت عندنا من الباقین او زمون په نظام دی باقین ثابت نه دی سما بن زید چې هغه اوریدل کړي چان زید نه اوس کا هغه سما یو سړی محدث ثابتې دلته په دې علت کې به نسی چې باید د سما ثابت زید نه دلکا فيما فاغه کې القا الینا هغه چې خبري مونږ ته ورزولې شوی دي زمون په علم کې راغلي الا انهم كانوا ها مگر ودو یذهبون مذهبه فی الفقه فقه کې دغه په مذهب باندې روانو او په علم کې مطلب دغه په فتوا ورکړه دغه په فقات پس روانو نو تقلید شخصی به کا نو تقلید شخصی ګوره د محدثینو ثابتې لکا 28 کې ګورای ولم یکن بالمدینه بعد هؤلاء عالم به من ابن شهاب او نو په مدینه کې پس د علماو نه غټ عالم بهم په دوی باندې بیا د دوی علم باندې سو غټ عالم نو د ابن شهاب زهری نه شهاب الدین زهری چاغا ابن شهاب دے و یحیی ابن سعید او ابو زناد چاغت عبداللہ ابن زکوان وی و بکیر بن عبداللہ الاشجج ثم لم يكن احد بیانو یو اعلم غټ عالم بها ولا بدومان به مذهب دو په مذهب باندې رچان دی مالک بن انس امام مالک نه بیا بسو کو د دین علاوه بل غټ عالم نو دو په مسلک باندې ادو پر روی باندې پیو اچھا ثم من بعد ذلك پس هغه بعد دی مالک نه سو کو عبدالرحمن ابن مهدی چې د جرح او تعدیل عالم دی او د 198 میں کې وفات ته نو کان یذهب مذهبهم هغه د په مذهب باندې روانو و یقتدی بطریقتهم او د په طریقه باندې چې د اقتدا به کولا 29 کې ګوره قال علی ابن مدینی لم یکن من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم احد نو د پیغمبر سم په صحابه کې څوک له اصحاب چې اغله پر مرګریو یفتون بقوله چې هغه فتور کړي هغه په قول باندې فل فقه باندې الا ثلاث مگر 3 کسانو یو عبد الله ابن مسعود یو زید بن ثابت بل ابن عباس کان لكل رجل منهم هو هر سړي په ددین اصحاب یقومون چوبو د در په قول د په قول باندې ويفتون الناس او خلق ته فتوی ور کولی